اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدین الا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق الله مولانا العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمونږه دلته کې دا تقریبا پاو کم 12 دي سو 20-25 منټ به لږه خبرې کوو. زمونږ د دې خبرې مقصد به دی چې د یو بیانیه ورته وایي، نو چې د دې دنیا په باره کې حقیقي بیانیه چې د هغه د کومه چې الله ورکړې ده، د دې حقیقي بیانیه غټ ثبوت دا دی چې د نن 1500 کاله مخکې چې الله کومه خبره کړې وه هغه وخت کې صرف دعوه وه، انفارمیشن یا اطلاع وه. اوس هغه تاریخ ثابته کړه چې واقعي دا ټیک وي. لکه مثلا دې کې دا تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. یو صورت کې وی عزیز الحکیم، بل کې وی عزیز العلیم. دا کتاب ګورئ زورور ذات نازل کړی دی. هغه وخت خو دعوه وه، دا قریش ابو جهل دی ابو لهب دی به دا اورېدلي مړه چې خبره ده وایې کړه. اوس 1500 سال پس پته ولګي چې واقعي دا زورور ذات نازل کړی، ځکه چې دا واحد کتاب دی چې 1400 کاله وروستو پې خلق پوهېږي او چینج نشو، دا بدل نشو. داسې یو کتاب نشته. کومو خلقو چې دغه کړی دی MA نو هغې کو فرض که پولیټیکل ساینس یې کړی نو پولیټیکل ساینس د نن 100 کاله مخکې یو کتاب راوالی څوک پې نه پوهېږي، بلکې کو د پښتو یو کتاب تا راواس مو پې نه پوهېږي، او دا 1500 کاله مخکې کتاب دی خلق پې پوهېږي. د دې نه دا پته ولګېده چې دا کتاب چې دی دا نور کتابونو په شان نه دی. اوس کو تعالی چا اوس یو کتاب درکړو دا پښتو کې لیکلی او هغه د نن 50 کاله مخکې ته به چې مړه به دې خو زه نه پوهېږم دا کومه پښتو راوایي چې لکه دا تاکالی پښتو ده، وایي چې دا خو موږ خو سواتۍ پښتو وایو، داسې ده که نه. نو لکه ثابته شوه چې دا داسې کتاب و. دا عجیبه کتاب دا چې دې دعوه کړې وه چې دا چا نازل کړی هغه زورور دی، او زورور ځکه دی چې دا واحد کتاب دی. زموږ یو ملګری دی په دې بار ملک کې، نو هغه چاته تپوس وکړو وی هاو ډو یو سی چې قرآن از د ورسز آف ګاډ. وی ته څنګه وایي چې دا د خدای کتاب دی؟ نو هغه وی بیکاز اټ سټینډز فار د لاست 1500 ایرز. دا ځکه د خدای کتاب دی چې 1500 کاله پس هم دا رښتیا دی. او په دې کې بعضې خبرې داسې سړی وایي چې هغې خلکو باندې سړی ډس وځي چې خو پې دومره ښه نه پوهېدل لکه مونږ چې پې پکار ده چې پې پوه شو. لکه بعضې ساینسي حقایق دي په دې کې زه به تاسو ته ووایم. یو خبره په دې کتاب کې چې دا زورور ذات نازل کړی. عزیز هغې ذات ته وایي چې خپلې فیصلې نافظ کولی شي. ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو ګورئ اول یوازې و، بیا ورسره څوک و؟ خدیجه به وه ورسره، بیا ورسره څوک و؟ یو ماشوم و حضرت علی رضی الله عنه، بیا ورسره څوک و؟ یو نوکر و یا ورته غلام وي زید ابن حارثه، نو بیا ورسره څوک و؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا یو څو کسه راجمع شو چې ډېر زور یې وکړو چې 313 شو. هغه 313 1500 سال پس اوس په اربونو دي. یو ارب دي که نه مسلمانان دي پونې دی ارب دي او سټیل ایگزیسټ تر اوسه دي، او دومره نران دي چې د غزې د مجاهدین نه دي، دا لږ دي. خو د اسرائیل پې ډېر دی او ټوله دنیا چې دا هغې خلاف ته، خو د هغې هغې نرتوب تاریان دي. یا د افغانستان د مجاهدین چې دي دی په ګډو چا شمارل نه، خو جو بایډن نه واله د ټرمپ پورې هغه ټول راللو او هغه په قطر کې چې تاسو هغه ویډیو لیدلی نو هغې پټکو واله ته سرینډر شو. دې نه دا پته ولګی چې خدای پاکه تا خو رښتیا وې چې تنزیل الکتاب من الله العزیز چې واقعي زورور یې، او بل لا چې زورور سره پوه مې حکیم مې هره خبره د وخت مناسب کې. داسې نه چې داسې خبره کوي چې ستاره کېدو نه یو خدا شوه. هغه الله زما ستا نه څه غواړي؟ نو هغه زما ستا نه دا غواړي الا لله الدین الخالص، چې خپل دین بس ته خالص ته الله دپاره دی. هغې کې دا خبره ده چې الله نه تقسیمیږي، عبادت نه تقسیمیږي. عبادت څه ته وایي؟ وایي چې ته خبره منې دې ته اطاعت وایي، او چې ستا ورسره مینه چې څوک درته خبره وکړي دې ته محبت وایي، او چې د هغه روب ستا پړه کې وي دې ته تقوا وایي. یعنې هره کامل اطاعت د کامل محبت سره چې شي دې ته عبادت وایي. لکه اوس موږ په دې لارې راځو که نه، ټریفک پولیس موږ ته وایي چې دې سزا دې سزا، موږ د هغه خبره منو، موږ اطاعت کوو، خو پړه کې د هغه سره څه مینه نه و. نه موږ چې راځي خو چې خدای دې خوار کا وایو داسې که نه، خو هغه خبره موږ نو چې خبره منې مینه دې نه دې ته عبادت نه وایي. چې ستا ورسره مینه وي زمونږ د الله سره مینه ده نو دې ته عبادت وایي. نو دا عبادت خدای پاک وایي چې د بل چا به نه کوې، دا به صرف زما کې.
الا لله دین خالص دا مطلب دی چې فعبد الله مخلصین له الدین که عبادت کې کنه که اطاعت کې خبره منی صرف زما به منی دسه بنوای چې سب استا منما نو سب د امریکای منما نو سب د روس منما نو سب د پارلیمنت منما نو سب د ارمی منما مړه وي ته په خبر نه پوهېږي دا سیاست دی دینه بغیر نه کیږي نو دا ماته قبول نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه تپوس کوي و یاره یو سړی پیسې لګي او سره پړه کې دامي چې خلکو ته خیر ورسي او دایم پړه کې چې مړه مشهور بشمه نو حضرت وته وي چې لا يقبل الله الا من اخلص خدای پاک هغه عبادت اړو قبلینا تر سو پورې چې خالص ته الله لپاره نه ان کړه وړو کې ستا لغون تراشي کنه چې خلق راته خو وي خلق بسیات ساتي دا ډېر ګران کار دی لکه ما په خیال یو میخه پاتیا زر خو وي کنه چې تاسو پاتیا زر میخه حواله لاله بیا چې لکه خمیخه پکې لاله لکه دخلین به کې دا وکیږي چې پرې چې علم یادو ساتي کنه یو غرق شوي دا میخه اوس مرداره ده ځکه چې دا خو تا د الله په نوم نه کړه کنه دا خو تا د غیر الله په نوم کړه چې غیر الله په نوم کې نو روغ 8000 روپۍ دې ملاړې او خلک خو یاد نه ساتي خو چې ماړه شي ډرقي وکي او سبا به دستونه ولګي خدای دې خوار کې خرابې پخ کړي ودی سي نه مونږ ګور د اختر پور زموږ ډیر شه مریضانی او دا دستونه په لګیدل ځکه بیګاش پرون کړي او ډیر شه چرګانې خوړلې په پروژه کې زموږ مریضانی نه نو خواته ته خیره کوي دیو جن ته عبادت تقسیمه نه عبادت په صرف الله لکه یو ادا شو اوس په عبادت کې نور سره راځي په دې عبادت کې دا راځي چې خدای پاک دې صورت کې وبله خبره کوي او هغه دا ده چې ګوره داسې چل دی چې خدای پاک کو نه پیژنې په یو طریقه باندې پیژنې زه تاسو سره خبره کوم چې تاسو باریان شئ چې الله تعالی د نن نسوار له سوکاله مکه زما په دې ابو لهب او په دې ابو جهل رس وزي مې چیر دا غریبانان کو په دې خبره نه پوهېدل کو پوهېدې په نو ولې به دا انکار کو رسول الله رئیسار کړو دا خبره نه منله ځکه او تاسو خلق السماوات والارض بالحق د اسمانونو ازمه کې هغه پرپسفول با مقصد پیدا کړی دي د اسمانونو ازمه کې نه دي د برته وګوره کائنات دا بره چې ته ګوري د انوار دی د سپمې ده دې کې سړي په دې کې ځمکه ده چې دې ته ګوري کنه تاسو به اریان شي چې ساينس دا ثابت کړه لکه دا ځمکه ده دا دې سسپینډډ ده دا دې په سزا پراته نه په سزا پراته نه یو مونږ داسې یو داسې ټیک شو چې داسې وسته نو دا ځمکه څه کوي دا روټیشن کوي ګرځي نو مخامخ وته انور دی نو انور نه خو تاسو سپمې ده سپمې وړه ده انور غټ دی نو دا انور د ځمکې ومنځ کې فاصله ده نو کله کې نږدې کې جوړ وري په لاور کې په ملتان کې چې دا هور دی کنه دا ځکه دی چې دا وته چې نږدې اكو نور دی وته نږدې کړ ټول خلک به وسوځي دا یو فاصله ده دا وګوره اوس هغه کې څه شی دی الته سپمې ده په دې انور کې اور بلیږي ته هیلیم ګیس وای هغه پای کمبشن وته وای دیو جن الله تعالی چې د انور تعارف تاسو سره کوي سوي وجعل الشمس سراجا نور چې دی هغه موږ دې سيزه جوړ کو دیوا په دیوا کې اور بلیږي کنه نو څه چې نو سپمې سره په سپمې کې اور نشته دا اوس دا ساينسي ثابت شو قرآن په خایو خبره کړو غریبانو په څه پویدل نو تاسو وی والقمر نورا ګوره د سپمې نه چرنال د نور نه چرنال لاړ شي نو سپمې یلته ریفلیکټ کی ان د سپمې نه څنګه چې شیشه ته ونی سره شیشه غلایټونه واپس دي نو هغه سپمې یخه نو هغه ته نور ویلی دي او نور ته سویلی سراج ویلی نو دې ګرم دی په سیرا په نور کې ډیره سخته ګرمي ده نو کو ستاره ازمکه ایلاغ نور ته نږدې شو جوړول سوزو اکلګه ته اخوا شو جوړول د یخنۍ نمرو نو یو خاص فاصله ساتلې ده او دا ازمکه د روټیشن کوي نو الله تعالی دا غي ذکر کوي وی وجعل الشمس والقمر وجعل السماوات والارض بالحق دا ارس ټیک بالحق دی ته وی چې با مقصد پیدا کړي د ازمکه زمونږ د انور نګر چا پیرا ګرځي چې کوم وته مخامخي هغه ته سوی ورځ چې کومه ته اخوي هي تشپه وي په امریکا کې به وسي تا ته پته اوس بشپي دا ولی هغه امریکای والا ته شاته دي او ماته پاکستاني او ته مخ ته یو د دې سیدا ګرځي نو ګوره دا ولې ګرځي دي ته ګریویټیشنل فورس وي په یو خاص قوت نیولې ده کله قوت کله واپس واغستو نو هغه بیا بوران شي ته قیامت وي نو تاسو دا خو ما پیدا کړن سو ته وي یکویر الليل علی النهار ويكور النهار علی الليل ګوره شپه رالی کنه نو په ورځ باندې واچي نو شپه سره لکه تور صادر دی نو تور ټوکې چې پس پینوا چن تیار نشي یو تیار شو کورینګ ته وي کور یکور الليل على النهار یکور النهار على الليل چې سپین صادر پیراو چې رڼا وشي ګوره د پوه کول لپاره ته دا وي نو دا سیستم په څه کیږي ودا رسنه کیږي ودا خدا ثابت شو چې دا سپمې ده د دې دانور ده دا او دا د سر ازمکه ده زمکه دې سي ګرځي او د دې په منځ کې یو خاص فاصله ده او دا فاصله د ازمکه په 24 غنټې کې خپل چکر پوره کوي او دا چکر د دې علاقه ډیسټرب شو په ځای ودرې ده چې کم ځای شپې جوالته به عمر لشپې چې کم ځای ورځي جوالته به ورځي جو الله تعالی غي ته اشاره کوي جعل لكم الليل سرمدا
کو چېرې دا مونږ ودرو او شپی همیشه نو من اله غیر الله یاتیکم بضیا، څوک به درته بیا رڼا راولي، شپې به تنګ شي چې لکه سر کېږي نه. ابل به وایي چې مړه زه خو دومره تنګ شوم، ابل وایي زه دومره تنګ شوم، نه هغه وایي چې ته خو به تنګ شې، خو دا خو هغه د حدیث چلی که فرض کوی دروله جو بیا به هېڅ نه. دا استاد ته خدای پاک خپل انټروډکشن کوي چې ګوره دا کارونه د لما کړي، خو چې د دې غاړې خو چې ته پوهېږې که نه نو وایي چې دا کارونه چې کړي دي نو دا د انور د وجې نه دي. نو د انور د هغه ذکر پکې وکوي وسخر الشمس والقمر، ګوره شپه ورځ چې وي نو ورپسې انور اسپموي وي، هغه دا د خدای پاک د پیژندو دپاره دي او دا د یو خاص وخت دپاره دي. او الله هو العزیز الغفار، کوم خدای چې دا کار کوي خو زورور دی، دا خو دې ومنله چې کوم کار کول غواړي کولی شي. یوه خو هغه ګورې مغفرت والا دی، ستا ذمه داره چې استغفار وایه. دې وجې نه زموږ دپاره یو هدایت دا دی چې موږ په ورځ کې کم از کم 100 پیرې استغفار وایو، ځکه چې د خدای پاک په صفتونو کې یو دا ده چې هغه غفار دی، نو هغه ستا مغفرت قبلې ډېر زورور دی، هېڅوک ته تپوس نشي کولی، خو هغه چونکې غفار دی. نو زما ستا یو سبق ته دا زده کو. بله خبره دا ده چې وایي تاسو څوک یې، وایي ته چې یې که نه دا موږ چې ټول دلته ناست یو موږ ته خلق الله وایي، بره څوک دی هغه خالق دی، په دې منځ کې څه دي دا کائنات دی، نو دا خلق نه دی، الخلق عیال الله. وایي تاسو د خدای کوم به وایي ته دنیا ته څنګه راغلي نو پخوا موږ څه وی وایي دا وړوکی کم ځای وشو، ورته پخوانی خبر رای دی که وایي دا وړوکی کم ځای وشو، وایي دا ملایکې د مور په خېټه کې ارتاو کړو چې کم از کم وایي دویم دا چې دا دې خوړ راوړی، دریم دا چې دا دې برګې نه رارتاو شو. څه وایو به که نه څه خبره وکړې د نن نه 1500 کاله مخکې رسول الله باندې وحی راله او دا خبره کړې وه او اوس ثابته شوه، ته به حیران شو. ګوره د الفاظو ته یې ګورئ، خلقکم من نفس واحده، تاسو یې د یو کس نه پیدا کړئ. نو دنیا ته څوک لاول راغلی و؟ آدم علیه السلام. نو بیا ورسره څه چل وکړو؟ ثم جعل منها زوجها، نو هغه له د هغه مناسب ټبر وکته، نو ښځه خاون شو. اوس دا ملاله چې لګیا ده که چې دغه ته څه ضرورت دی، دا نکاح ته څه ضرورت دی؟ ګوره پارټنرشپ پکار دی فرام ویری بیګیننګ چې ته راغلی که نه نو آدم علیه السلام نو خبره کلیر شوه. آدم علیه السلام یې پیدا کو، وایي دا ساینس و چېرې دا رسنه پیدا دي، وایي چې دا خو یو دغه چینجی و هغې کې په خپله لایف راغی ته ډاروین تیوري وایي. وایي هر څه چې ته وایې خو لاول یو و، نو بیا یې څه شو دوه شو، ښځې وله وکته، د ښځې د خاوند نه بیا څه که نسل شروع کړو، دا مونږ ټول د هغې اولاد یو، دا یې وکړل. نو هغې دپاره چې کومه خبره کوي ته باریان شي، وایي چې ته راتلې دنیا ته نو ستا سره خو خېټه وکړه نه نو خورې بس نه. اوس دا مونږ ټول دلته ناست یو، دغې ملګرو الله دې قبول کو، ختم وکړو، مونږ دلته کې درس کو، زه درس کوم تاسو یې اورئ، خو زمونږ ورپسې بل پروګرام سره چې څه چل به کوو دوی مونږ له ډوډۍ تیاره کړې به خورو که نه. نو دې دنیا ته چې دا خلق راتله نو څه به خوري نه، نو الله وایي ما تاسو له څه انتظام کړو. تاسو سوچ وکئ چې اوله د آدم علیه السلام راغلی او د هغه له 7 بچي ښځې او دغه ښځې او نر، نو هغه به څه خوړل؟ اور خو نه و ټیک شو. نو هنټینګ ایج هغې ته وایي، هغې به ښکار کو، نو که هغه مدینه بحرین خو جو دغه به یې کړي، څه جل به یې کړی، میان به یې نیولي، اگه هغه د سن دغه و جو هغې به د مرغیو دغه کړي، خدا به وکړه نه. نو الله تعالی وایي ګوره ما ستاسو دپاره انتظام کړی او ډېر خوږ انتظام دی. د الفاظ ته ګورئ، وانزل لکم من الانعام 8 ازواج، ما ستاسو سره بیزې، ګډې، غوا او اوښ، دا څلور دي که نه، څلور له چې په 2 کې ضرب ورکړي څه ته جوړېږي عبدالله؟ 8 نه 8 ازواج، اته شوره وخه دا مې درکړل. دا سری دا په حقیقت کې فیکټرۍ دي، دې کې تاسو به داسې چل کوئ. فیکټرۍ کې څه چل کوي؟ ته را میټیریل رالې او مشین ته اچې، هلته تعالی پراډکټ درکوي. دا کوم په کارخانو والا په دې ښه پوهېږي. نو دا چې کېږي یوازې خو ماربلو کارخانې نه دي، ډېر شی کارخانې دي، ته را میټیریل ورچې هلته به تعالی پراډکټ درکوي. نو دا غوا، میخه او دا اوښ چې دی دا ستاسو دپاره په کورونو کې دننه فیکټرۍ دي، تاسو ورته واښه رالی او ورته ور واچوئ، په هغې کې دننه موږ مشینان فیټ کړي دي، تاسو ته د غولانځې په تور څه شی درکړي پی هغې پی نه به ته څه جوړ کړې، ماستو او شملې او پنیر او ملایي، دا ټول به ته جوړ کړې، دا ستاسو خوراک و. بیا ورپسې څه چل دی؟ په دې کې دننه غوښه وه، هغه حلال که، نو غوښه به تې وخوري، دا بیزې غوښه ده، نو اور به دلته ایجاد کې، نو هغه به بیا سره کې، نو مالګه به پکې را پیدا شي، نو بیا به وایي چې لکه خو روسټډ ډېر پروګرام دی، بیا به پکې مثالې راشي، دا ټول څیزونه به راشي که نه، دی تاسو له وکړل. نو تاسو له د خوراک تنظیم وکړو، 8 ازواج. نو بیا تاسو زمونږ د خبرې ته ګوره، اوس د قرآن دی وینا ته ګوره، یخلقکم فی بطون امهاتکم. ته خو وایې که نه برګې نه رارتاو شوی، خو خدای پاک څه وایي؟ دا ګوره د هغې وخت خبره، آج سے 1500 سال پهلے چې ابولهب ابوجهل ته دا آیاتونه ته وایي، یخلقکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم د خېټو د مایندو په خېټو کې. وایي چې ښه دا په دې کې جوړېږي، وایي دا څنګه جوړېږي؟ وی دا چې کوم ډاکټران دي که نه په دې پوهېږم، دا 2 ډاکټران ډېر مشهور دي. یو کینیډا والا دی ډاکټر کیت ایلمور،
او یو فرانس والا دی ډاکټر مورس بوکای، هغه دواړه وایي موږ خو دې خبرې تاریان یو چې 1500 کاله مخکې خو مایکروسکوپ نه و، 15 کاله مخکې خو ډایسیکشن نه ګایني وه او نه دغه، او خدای پاک دا خبرې داسې کړي چې دا خو ساینسي طور ټیک دي، لکه د الفاظو ته یې ګورئ وایي د یو خدا چې د میندو په خېټه کې شوی، نو بل پسې څه وایي خلقا من بعد خلق، سټپ بای سټپ موږ پیدا کړی، سټپ بای خلقا من بعد خلق، اوس به داسې شي بیا به داسې شي بیا به داسې شي، دا څه ساینس څه وایي دس از نطفه، دې ته سپرم وایي نارینه، هغې ته زنانه هغې ته څه وایي هغې ته وایي اوم، سپرم او اوم چې یو ځای شي هغې ته وایي زایګوټ، زایګوټ چې بیا ځي هغې ته وایي فیټس، فیټس ته بیا څه وایي انفینټ، دا واشوم دا بې مغدې وشو، دا د وخت نه مخکې وشو، او دا د وخت نه په پوسټ میچور شو، د خپه ټیک نه ده، د سترګې ټیک نه دي، دا چې پیدا شي نو هغه وړوکی دنیا ته راشي. اوس دا خو اوس ساینسي خبرې دي، خو خدای پاک په هغې وخت کې ویلي چې نه دا موږ سټپ بای سټپ جوړو. و چې دا څنګه، نو په صورت هغه مؤمنون کې ورته وایي نمبر 1 نطفتن، نو نطفتن نفس علقتن، لاول ساس کې بیا ته موږ علقه جوړه کړه، نو مزغتن، نو بیا ته کرچه جوړ کو، نو بیا مزغتن نفس وي، دا غي نفس بیا ته موږ څه جوړ کو، دا سوي خلق، دا دغه چې ده مخلقه و غیر مخلقه، وي وړو کې وشو و ير وي د سترګې مرګې پوزې وي خو نور نو وي، بس چې موږ خخ کو، او وي چې دې ته وي چې غیر مخلقه چې ته پکې ډیفرنشیشن نشي کولای، او مخلقه دې ته وي چې پکې لاس اخ په سترګې ښکاری، دا موږ دې پیدا کو، نو بیا ثم انشأنا من بعده خلقا آخر، نو بیا په هغې کې مونږ هغه انسانیت ور واچو او بیا دنیا ته انسان راغی. دا کومه خبره چې اوس ما تاسو ساینسي طور کو دا قرآن پوښا کړې وه چې سټپ بای سټپ مونږ تاسو جوړو، بیا ورته څه وایي دا بله خبره ډېره مزیداره ده، فی ظلمات ثلاث، زه ځان نه ومزو دا هغه قرآن وایم چې 1500 کاله مخکې نازل شوی، دا اوس چې تاسو ختم وکړو که نه، دا ختم د دې مینیمم دی، دا تلاوت، په دې تلاوت په صحیح طریقې کول دې ته تجوید وایي، په دې پسې بیا تدبر وایي چې دا ته زده کړې، بیا پې ځان پوه کړې، بیا پې عمل وکړې، بیا په خلقو کې خور کړې، بیا عملي طور نافظ کړې. دا د قرآن 15 حقونه دي. نمبر 1 ماننا، منئ موږ ټول. نمبر 2 پړنا، دا کسان چې اوس تلاوت کوو دی پړنا. نمبر 3 سمجھنا، چې اوس پې موږ ځان پوه کړو، دا اوس موږ دلته ناست یو ځان پې پوه کړو. نمبر 4 عمل کرنا، موږ به بیا عمل کوو. نمبر 5 پیلانا، بیا به دا خلقو ته خورو، ته چې زما نه زده کړې چاته څه به یې، او چې زه ستا نه زده کړم زه بیا بل ته وایم، دې ته وایي دا 15 خبرې به زما ستا ذمواري ده. نو وایي فی ظلمات ثلاث، دا ماشوم چې جوړېږي په دریو تیارو کې جوړېږي. وی لکه 3 تیارې څه دي؟ وی ډاکټر صاحب نه تپوس وکړه، وی په ډاکټر صاحب کې اناټمي او دغه دی، وی هغه وایي چې هلکه رېښه 3 دیوالونه دي، دا ماشوم چې په خېټه کېږي که نه، وی دې ته خو رېښه 3 دیوالونه دي. دا یو انګرېز خبره کوله، وی دیر از ابډامینل وال، دا چې کوم دی دا د خېټې دا دیوال دی. نو د ادر ون از د یوټراین وال، دا یوټرس چې ورته وایي کومې ته چې بچهداني وایي، د هغې دیوال دا دویم شو. نو دا ماشوم چې پکې جوړ شي د هغې نه غیر چاپېره نری پرده دې ته امنیاټیک ممبرین وایي. نو دیر از تړ، نو 3 شو که نه شو؟ هلکه وی دا خو عجیبه خبره ده. نو ډاکټر کیتل مور وی زه خو دې تاریان یم چې د نن نه 1500 کاله مخکې یو کتاب دی نازل شي، حالانکې دغه د ساینس د علم ایج چې دی هغه 200 یا 250 کاله دی، چې دا خبرې دا خو رسول الله وی هغه خو یونیورسټۍ ته هم نه وتلی، سبق هم نه ویلی، مایکروسکوپ هم نه، دې خو بله وجه نه شي کېدی، خو دا به د الله کلام وي. دې وجې نه الله وایي چې زه دا ثابتوم چې دا زما کلام دی، ځکه د دې کلام یوه خبره د ساینسي تحقیقاتو نه خلاف رانله، یو خبره د دې نه پته لګي چې دا د خدای کلام دی. اوس دا کلام چې تا ته څه وایي، دا 3 خو یې وکړل، نو بیا تا ته ښایي، نو زما سره کولو کار پکې سره ذالکم الله ربکم، دغه ستاسو پالونکی ډوډۍ به هغه درکوي. هغه سړي وی کنه چې کله ما دغه ته لاړ شي، قبر ته لاړ شي، څه تپوس پکې تاسو له درجې ډوبې تپوس څه دی؟ دا شاه محمد خان لم ورځي من ربک که نه، نو ته ورته څه وایې؟ هغه آسان کار چې ربي الله، زما رب الله دی. نو دی په دې وکیلان کراس کوي، نو که ملایکې په تا کراس وکړي چې ستا رب الله یا ډوډۍ درکوله، نو تا بیا د نوکرۍ دپاره 1 لاک روپۍ رشوت ولې ورکاو؟ خو دروغ وایي که نه، ځکه ستا خو دا خیال چې نوکرۍ باندې پیسې دغه میلویږي، او بیا چې کوم دی MPS بغیر د پیسو نه کار نه کوه، او تا هغه له پیسې ورکړې، او هغه بلکې دا ته څه کې ته مولوي صاحب وي، او په کلاس 4 کې مونږ اغوستی وي، او ستا سره د قرت دغه نه و، سرټیفیکټ نه و، او د قاري پوسټ وته تا جعلي سرټیفیکټ راخ کړی و که نه، خو حاصلېږي نو ته وایي چې ربي الله، نو دا دغه کارونه دې بیا ولې کول؟ دې ته کراس وایي. نو موږ به پکې سر ځکه خورو چې ربکم ذالکم الله ربکم، دغه ستاسو خدای رب دی. کو ته وایي چې ډوډۍ به هغه راکوي، چا چې ځان ټینګ کړی ډېر شی وله ورکړی، چا چې ځان نه دی ټینګ کړی نه په تندر یخ شوي وشو. نو بیا ورته څه وایي؟ لا اله له الملک، بادشاهي د هغه ده
وایي دا به منې وي بادشاهي څنګه وی ګوره په اسمانونو کې بادشاهي دغه نور نن سبا زما په خیال په 5 بجې باندې څه شی په څو موږ سهار مونځ کوو ګوره صحیح خبره مې وکړه نور په 15 راخیږي او ما تاله په کاري په 4:30 امامتي ودرېږي یا په 4:20 نو موږ په 4 راپاسو اوس ما ته په انور کې څه فرق دی انور زموږ نه غټ دی دومره غټ دی چې ډېر شی ځمکې پکې راځي زورور هم دی پخوا به د انور ته خلقو سجدې کولې او بادشاه دی خلق و چې خدای خدا دی هغه انور د خدای خبره څنګه منې ټیک په 15 راخیږي او ما ته وایي چې ته په 4 راپاسه چې په 4:30 مونځو کې موږ 16 کس راپاسېدلو هېڅوک نه سر مانځه کې 16 کسان وي یا 15 یا څلور دا ولې چې ما ته ورانې کوو او هغه ورانې نه کوي نو بره د الله حکومت دی ښکته حکومت قایم کړه له الملک مطلب دا دی ته اوس وایي چې بره حکومت دی دا خو هر څوک وایي نو هغه یو قاري صاحب وکړ خپل شاګرد ته قارېدلی نو وښی مونږ ورته وایي چې استاد صاحب دا ولې وښې دا خو ته زیاتې کوې نه څوک چې وښلی هغه دغه کشمیری نو هغه اردو ویله وی تو سې مار دیې تو چې بچه کو چنګ کو د مار دی وی زما دا ماشوم تا وښلی قاریانو لږ ډېر قار ورځي نو حفیظ صاحب الله دې وښې ډېر ښه سړی خدای دې ورته معافي وکړي نو هغه د قاره وی بره د خدای حکومت ته ښکته زما وی که نه خلق دا حفیظ صاحب خبره وه دغه الله وی نه له الملک فی السماوات والارض برم دغه حکومت ته ختم ستا دغه حکومت ته نو کو فرض کته دغه حکومت ختم به ته قائمه بره خو تاسې نشي خته نو بره خو دې خو ښکته کنه څنګه وستاسو کور د خدای حکومت شته او وستا مور چې او تاسو نیا چې واړو د کین سوی وته تاسو ټول وړو ته موږ سوایو وړو ضرور د شي سار بچرته ځای زوای سکول ته وځي چا دا ویلی چې ضرور د شي سار به منځله پاسه خو لږ سټیټمنټ چینج کول دي کنه دې ته پرایورټي لیست وي هغې سړي وي خدای ستا په لیست کې په کم ټاپ دی وی چې په کم ټاپ کې تی وی څنګه وی ته چې سار وړو ته وایي چې سار به سکول ته ځئ ته ورته داسې ویل نه وایي چې سار به مونځ کوئ نو دې چې منزله پاسې زه خو چې په دې حیات آباد کې چېرته مې شپی او سار منزله تلم نو د یونیورسټۍ د ګاډي ټول لاغلي او ولاړي نو یونیورسټۍ ګاډي ته به الوځي وختي ځي د سکول نه وختي سټارټ کېږي چې د سار منزله پاسې که نه نو سار مونځ ورته ویل نه وایي ځکه چې د دې څه اهمیت ستا سره نشته که مونځ یې وکړه کول دا ولې ستاسو په کور کې د خدای حکومت نشته نو موږ سیاست کوو که نه موږ وایو د خدای قانون پکار دی نو په دې کور کې دې شته نو په دې حجره کې دې شته نو په دې سکول کې دې شته نو ستاسو چې کوم په کور کې دیره د پای کې شته نو وی له الملک دې ته اشاره ده چې د خدای حکومت په کور کې قایم کا نو دی وجه نه خپل ښځې ته خپلو بچو ته د شپې ووایه چې دلته به د خدای حکومت وي نو سار به ټول پاسئ دی وجه نه یو عالم خبره کوله زه تاریان شوم د انډیا هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسخوتن د مانځه نه پس څوک په خبرو ولیدو نو دومره به خفه شو کنه چې دا رنګ به بدل شو د ماسخوتن د مانځه نه پس د خبرو سره اجازت نشته الا امر بمعروف یو کو څوک درس کوي یو کو څوک سټډي کوي یا اصلاح بین الناس چرته کې د چا په منځ کې روغه جرګه کوي هغه بوده کېږي ځکه ته به تهجد له نه پاسې ماسخوتن مونږ نن سبا په 9 نیمې خلاصېږي چې په 9 نیمې ته وده شي نه په 3 نیمې په پاو باندې په 3 خو بانګ وي نو که ستا په ذهن کې دا نقشې که نه نو بیا به ته د خدای نو له الملک دا خبره ستاسو په ذهن کې راله چې د خدای بادشاهي بره ده خو دا به ښکته راوستل غواړي اوس راشه دې بلې خبرې له ورپسې وي لا اله الا هو بل خدای ګورې نشته نو فانا تصرفون تاسو کوم طرف ته اړولی کېږئ دا ملاله نه ده دا اړولې شوې ده نو ما بل ورځ په دې یو درس کړی و که چا کتلی نو د هغې دا پلار چې دی دا ضیاءالدین و د ضیاءالدین پلار چې و مولانا روح الامین و دا د دې شنګلې و د کلیوال وی په دې بر کاڼه نو هغه ډېر ښکلی خاندان و نه هغه د هغه پلار یې د خپله لور د خپلې دنیا دپاره د هغې اخرت خراب کړو دا یو خبره شوه که نه که داسې یې کړي نو فانا تصرفون د هغې خبره هغه یو سړی په خپله واوړي یو بلې اړوي نو موږ دا اورېدلو په حدیثو کې چې خراب حالت به د قیامت په ورځ دغې سړي چې هغه د بل د دنیا دپاره خپل اخرت خراب کړي مونږ وایو که نه ما ته وایي ډاکټر صاحب سرټیفیکټ راله جوړ کړه چې زه ناجوړ یم چې ماله چوټي راکړي زه ورته وایم چې ولې ته ناجوړه یې وایي دروغ تا ته نه شم ویلی ناجوړه نه یم داسې وایي ما ته خو ته راله ولیکه زه ناجوړ یم لکه زه ایماندار یم زه دروغ نه وایم خو ډاکټر صاحب ته دروغ ولیکه دلته زه ورته دومره بیمانه ښکارم وایي چې پیسې څومره غواړې زه به درکړم پخوا موږ د ورځو پیسې اخیستې نو هغه 2 روپۍ ورځ به پخوا پیسې ډېرې ګرانې وې چې 1400 چوټي به ورکولو چې 32 روپۍ به یې راکړې دې ته وایي نو دې ته وایي چې ته به چې بل دې اړوي که نه فانا تصرفون نو چې کوم سړي د بل د دنیا دپاره خپل اخرت خراب کو مې غالبا ضیاءالدین د خپلې دنیا دپاره د خپلې لور اخرت خرابوي دا وایي وجه کېدی شي که نه دا بل ته اړوي چې ته بیا پوهېږې چېرې څوک مې مینیپولیټ کوي نه خو نه څوک مې استعمالوي خو نه اوس زما ستا چې کومه ذمواري ده او کوم سبق ما تا ته میلاویږي نو یو پکې دا دی چې کو فرض که ته کار غواړې که نه نو خدای پاک چې کوم څیزونه خوښ دي هغه څه دي هغه دا دي
وان تکفروا فإن الله غنی عنکم. ناشکری به نه کوئ. موږ له خدای پاک دلته ځای راکړی دی، په دې به موږ د خدای شکر ادا کړو. که ته وایې چې دا ما په خپلو مټو ګټلی دی، دا زما نصیب دی، دا ما پیسې ګټلې وې، ځان مې کړولی و، ته ماته چې د خدای د نعمت دغه چې دی نسبت ځان ته کې، خپل سکل ته کې، او دا سکل چې ستا دا لاس دی دا خپې دي دا خو خدای درکړي، او چې کله وغواړي نو وابه لیدنه، نو ته خدای طرف ته نسبت ولې نه کې چې مال د هغه دی او مال یې لږې ورځو له راکړی دی، نو څه چل به کې چې هغه درکړی نو څه چل به کې. نو پکار دی چې ته پې شکر ادا کړې، نو د شکر خبره کوي. وایي که ته ناشکري کوې نو ګورې د خدای څه کنډو نشته. وایي که تاسو ټول یو حدیث دی، که تاسو اول او اخر واړه او زاړه پیریان او دنیادم ټول د خدای خلاف شي، د خدای بادشاهي نه بدلېږي. ستاسو خیال دی که موږ ټول د خدای نه الټه شو نو خدای خو خدای دی. اکو ټول خدای ته واپس شي د خدای په بادشاهي کې اضافه نه راځي. دا چې دا په ذهن کې چې د خدای ماته کنډو نشته، زما ورته کنډو دی. نو که ناشکري کوې نو د خدای کنډو نشته. خو بیا وایي ولا یرضا لعباده الکفر. د خدای ګورې ناشکري خوښه نه وي. د خدای څه شی خوښ دی؟ ان تشکرو یرزه لکم. کو شکر وباسئ دا د خدای ستاسو دپاره ډېره خوښه ده. د خدای څه شی خوښ دی؟ شکر. وی شکر څه ته وایي؟ وی ته به وایي چې الحمدلله خدای فضل دی، په دې باندې به بار موږ څه لیکو هذا من فضل ربي. وی په دې نه خلاصېږي. وی دا خو تا صرف وینا وکړه که نه. وی دې ته د شکر 3 کمپوننټ یې حصې دي. نمبر 1 چې ته په ذهن کې دا ستا کینې چې دا څه دي، وټ از دیس، حقیقت. لکه دا ته وپېژنې چې ښه دا ځمکه ده، د ځمکې د پاسه سیمټ دي، د هغې د پاسه بلډینګ دی، په هغې کې دومره فلیټس رالل. ما اوس هسې الله دې برکتي کړي او خدای دې د خپل برکتونو نه ډک کړي. ما دا خبره وکړه ما د دې دا کم آبادي چې ما ولیده نو دې کې چې ټول توره سک مونږ په یو ځای راولو نو راځي پکې. هسې خو دا وړوکی ښکاري که نه، خو چې د دې سیسټم ته وګورې نو دې کین اکوموډیټ ډېر شی خلک ایموډیټ کولی شي. الحمدلله چې چارهدی لپاره سوچ کړی، ډېر کسان پکې راځي په یو ځای کې. دا په ښکلي انداز کې شو، دا د هغې علم برکت و چا چې دې لپاره استعمال کو و دا وشو. اوس دویمه خبره دا چې دې کې برکت پکار دی. وی برکت څه ته وایي؟ وی سټیبلیټي ته وایي چې کوم شی ته کوم شي دپاره والې هغه ډېره فایده درکړي. لکه دا پین ما اخیستی دی په دغه کې په زه چې ملایه ته تللی وم، زما ملایه ته تقریبا 20 کاله وشو، دا پین کار کوي، دا برکتي دی. ته وایي چې هلکه پرونه بله ورځ چې موږ کوم ډینر سیټ اخیستی و په خدای یقین وکړه زه چې کور ته لاړم کو په هغې کې یو پلیټ هم روغ جواب برکت و، ځکه چې ټول مات شو. نو چې کوم شي کې سټیبلیټي راشي، برک چې دی دا د اوښ دې ځای ته وایي چې هغه سټیبلي، نو چې دا شی نو دا خدای پاک د دې د ویښ نه والا تر برې پورې برکتي کې دی وجې نه موږ د دې لپاره د برکت سوال کوو. دې ته وایي نو دا تا وپېژندو چې دا نعمت څه دی، نو دې ته وایي شکر بالقلب چې یو ریکګنایزډ اټ تا وپېژندو. دویم څه شی دی؟ دویم به ته شکر باللسان. نو په لسان به ته څه وایي؟ الحمدلله. دیو جن قرآن کې چرته چې د نعمت ذکر راغلی نو ورپسې د الحمدلله راغلی نو سوی الحمدلله. نو ګوره دا کار مې وکړو نو الحمدلله. نو موږ څه وایو چې ډوډۍ خورو، د هغې نه پس یو ښه کار وشي نو څه وایو؟ الحمدلله الذي اطعمنا. د هغه موږ ډوډۍ خوړلې نو د هغه موږ نعمت شکر ادا کړو. حمد په دې ځای کې شکر ته وایي، دې ته شکر باللسان وایي. خو په دې هم نه خلاصېږي، شکر بالجوارح چې ته به د خپل کار د هغې چار دپاره استعمالې چې کوم دپاره ته راغلی، دې ته شکر وایي. وی څنګه؟ وی شکر فایده دی چې که دا نعمت بدله خدای زیات کړي. هلکه وایي دا خو یې غټه فایده ده. بل دا وما يفعل الله بعذابکم لئن شکرتم. کو شکر کوې نو خدای دله سزا نه درکوي. نو لکه زه خو د دغې نه هېرېږم. زمونږ یو ملګری و نو ما ورته ته حج له لاړ شه، الله دې معافي وکړي. نو هغه ما ته وې چې ورکه چې عمرې له لاړ شم، عمرې له زه لځې. نو ویې چې لږ ووینو که نه نو ما بدقسمتۍ ناستې د الفاظ ووي. ما لکه که ستا خوښه نه شي خانه کعبه نو بیا به څه کوو؟ بیا به ته د خدای کور ته څه وایې چې ای به دې له نه راځم ځکه دا خو مې خوښه نه. ته خو دې له ځې چې چیکې کوې چې ټیک دی که نه، نعوذ بالله. نو هغې نه پس څه چل وشو نو لاکډاون شروع شو. لاکډاون نه پس د هغه په مال اور ولګېد، یقینا پې اور ولګېد. کله یې دي مار باندې اور ولګېد سړي. نو دا یې چې ستا پرې کې و ان ته کو ته فرض کا ته شکر وباسې نو د هغې اور نه به بچ شې. دې ته وایي د دغې نه به شکر که ته وباسې نو هغه څه ته وایي؟ وما يفعل الله بعذابکم. خدای پاک ستاسو په کور څه له اور لګوي؟ لئن شکرتم. کو تاسو شکر ادا کوئ. نو شکر به څنګه ادا کوو؟ وی د هر چا خپل خپل شکر دی. وی څه؟ وی د ایسچو صاحب شکر دا دی چې هلته امن راولي. ایسچو صاحب به تبلیغ نه کوي، ایسچو صاحب به جوارګر ته داسې نه وایي چې دې کې ګناه دی، هغه به ترې ټق وباسي. تبلیغ خو به مولوي صاحب کوي چې د هغه سره لاس دغه نشته. او د مالدار سړي سره شکر څه دی؟ چې هغه د خپل مال نه غریبانانو ته څه خیر ورسوي.
او د عالم سړي شکر سره وي د عالم سړي شکر دا دی چې هغه د خپل علم نه نور ته علم ورسي. خلک وایي کنه پلانې مولوي صاحب وی ډېر غټ عالم دی خو ګوره وی خوم دی نو خبره ته نه راخېږي، نو هغه د خپل علم شکر نه ادا کوي. اکه دی قاري چې هغه د قرات وکي ها او کو فرض که څوک زوروري نو د زورورتیا شکر دا دی چې کمزوري ته اخلاص کی. سړی بوجۍ وړه که نه دا بوجۍ چې وړي په 10 روپۍ په هغې ورځ بوجۍ وه نو هغه چې اوچتوله نو هغه غټه بوجۍ وه. نو زموږ یو بابا وه زورور نو هغه غریب خو غریب سړی و چې بوجۍ داسې اوچتوله جو اتیارتا وشوه نو چې هغه پې داسې کړه که نه بابا هله خو قار ورغی دا فردوس عاشق اخوان په شان هر چې هله قار ورځي جو بابا په هغې مزدور داسې کړه. جو زموږ یو بدماش چې ورته مونږ وایو یو بدماش کس هلته ولاړو دا زما ابزرویشن دی. جو هغه ورته وی خبردار بابا کو په دې سړي دې ګزارو کو وی بچې تاسو له دې څومره پیسې درکوي وی 10 روپۍ بوجۍ وی هم 10 روپۍ والا د بوجۍ مه وړه دې ته وایي چې په تاسو ګزار کوي که نو ستا دا زورورتیا نه ده چې دا کمزوری سړی ما وی دا سړی به په دغې باندې خدای بخي دا زورور سړی په دې باندې خدای بخي چې دا کمزوری سړی نه دی دې د زورور نه خلاص کړي. دا زما ستا یو بله ذمهواري ده چې ما تا کو زورور یو نو چې کمزوری خلاص کو نو کو ډېر زورور یو نو پکار چې فلسطینیان د اسرائیل نه خلاص کو پکار ده چې کشمیریان د مودي نه خلاص کو پکار ده چې افغانیان د بایډن نه خلاص کو. دې لپاره زما ستا کنټریبیوشن پکار دی ته شکر وایي. نو شکر څه شو؟ شکر د مالدار سړي شکر دا دی چې خپلې پیسې په اسراف نه لګوي. کم سړی چې هوایي ډزې کوي دی شکر نه کوي دی ناشکري کوي. ځکه ناشکري کوي چې خدای پاک ولي بره ته څوک ولي بره خو خدای نه دی نو ته بې څه ولې. نو چې کم سړي په غم خاده کې هوایي ډزې ته پوه شي دا ناشکره دی نو دی د خپل مال د غریبو خلکو د خیر دپاره استعمالوي. که دی زوروري د کمزورۍ نه نو زما دپاره پکې ستا دپاره پکې دا دغه دی. او بیا بله خبره ده چې ته شکر کوې که نه نو د شپې به پاسې نو ګوره هغه وایو هغه اخري خبره ده امن هو قانت آناء الليل ساجدا او قائما يحذر الاخره. شاکر سړی چې دی هغه به پریشانه د شپې څو پورې چې پاسېدلی نه وي. ولې پریشانه وي بجلي نه وه نو ماشي ونه دا خو ټول کلک کوي د ماشو د وجه نه خو ټول پریشانه وي. دا بله شپه دا مونږ په دې کلو کې بجلي نشته تاسو خو دې نه مدین والا خبر نه او د لاهور نه رواله ده دغه پورې شیدونه واله ده توره ځکه پورې دا ټول خلق د بجلۍ د لاسه تنګ دی ځکه بجلي نشته نو ټول خلق ویښ دی. هغه نه هغه خلق چې هغه د الله تعالی مینه یې پریشانه کي او چربانګ راپاسي او الله ته ودرېږي ساجدا وقائما يحذر الاخره د آخرت غمي ورسره ويرجو رحمت ربه او د خدای رحمت کې. د شکر غټه تقاضا بدای چې دا سړی به د شپې راپاسي او د تهجد لمونځ به کوي. سهار مونځ نه د تهجد لمونځ به کوي. دې وجې نه هغه یو سړی وفات شو نو هغه شاګردان اکثر په خوب کې د خپل پیران نو پیر صاحب ته وایي چې څه چلو شو هغه عالم ښکلی نو هغه ورته وایي د چربنګ دا 2 رکعاته نه دي په دې کې خدای پاک په خپله په سړي پسې راغلی وایي حل من مستغفر فاستغفر له څه غواړې چې دله درکم اینه خدای له ته وایي چې څه غواړې یو خو ته په پټواري پسې ګرځې چې ماله انتقال وکړه یو ستا ډېرې ته راشي چې راکړه چې انتقال دله وکړم ته خو بیا ډېر خوشحالېږې نو پټواري بسئ خدای له سړي کر راغلی وي اسمان د دنیا ته راغلی ته وایي چې زموږ د بلۍ ته راغلی نو هلو به پته لګي نو چې ته ماخستن وختي وده شې نو بیا به پاسې نو یحذر الاخره ویرجو رحمت ربه په دغه وخت کې به ته وایي نه ابوذر ته ویې څه چلو شو نو هغه ورته وایي یاره هغه مونږ چې هغه پخې خبرې کولې که نه چې پلانې داسې هغه ټول هوایي لاړل وی څنګه وی واحت العبارات وفنت الاشارات هغه مونږ چې به اشارې او عبارات او هغه جوړې خبرې کولې مونږ ته پښتو کې مشروطي وایو یا ورته مونږ پخې خبرې مې کولې خو ټولې په هوا کې لاړې وی سر وی ما نفعنا الا رکعت صلینا فی جوف الليل ما خو 2 رکعات چې ما چربان کړو هغې ماله ډېر زور راکړو ډېره فایده یې راکړه. دا به ستا دپاره غټه فایده کوي که ته شکر وباسې او په بدن ژوند دی. وی کوی ته زه نشم پاسېدی وی که ستا فلایټ ته پاسېدی شي که نه ما ته یو کس وی سر منزله نشم پاسېدی ما ورته ته ملای ته تلې هغه ملای ته ته راته وی او ما ستا نه یو فلایټ په زندګۍ کې مس شوی وی نه نو خو مې پاسېدی شي که نه ما خو لا داسې فلایټ نه لیدلی چې هغې له وختي پاسېدل نه غواړي. دا جهازونه ټول وختي ځي هغې له به وختي ځي اټ مین چې ته پاسېدی شي خو پاسې نه که ته نه شوې پاسېدی خو فلایټ به دې مس کېدو نو ځکه وایي یحذر الاخره نو والذي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون هغه خلق پوه دی چا په دې کوي. زما ستا په ذمه باندې دا دي چې خدای موږ له نعمت راکړی په زړه کې به وایو چې خدای ډېر غټ شی دی راکو. دویم به دا وایو چې خدای پاکه شکر دی. دریم به دا نعمت د خلقو د خیر دپاره استعمالو. کم خلق چې زموږ سره په کنټیکټ کې راشي چې هغه زموږ د ښه اخلاقو نه متاثره شي او دې سړي ته رسول الله دعا کړې ده او دا به وایو سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى الله دې رحم وکړي په هغې سړي دا څوک وایي الله رسول وایي کوم سړی چې په کرایه کمره ورکوي نو د نرمۍ نه کار علي
کم سړی چې د خپلو پیسو مطالبه کوي نو هم د نرمۍ نه کار اخلي، کم سړی چې څه شی اخلي نو هم د نرمۍ نه کار اخلي. وایي جي صاحبه تا زما سره 3000 روپۍ کړې وې، دغه 2.5 دي، زه به دا 1500 تا ته پاتې شوې، دا به بیا راکې بره ذات یې نی. زموږ دا ډاکټرانو په دې کې ښه تجربه ده، و یو مریض چې وګورم وایي خدای پاک لاس نور راولي. نو که کله تا ته څه شی پرېښود نو هغه د برې نه دا کوي، ځکه چې هر شی چې ته چاله ورکوې چې ستا په عقیده کې دی چې اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے الله کے ہاتھ میں جاتا ہے. نو موږ انشاءالله دعا کوو چې الله تعالی دا ځای برکتي کړي. موږ دعا کوو چې خدای پاک موږ لویو وړو ټول له د شکر توفیق راکړي. کم کسانو چې سبق ویلی چې هغه په سبق شکر ادا کړي، کومو کسانو چې خدای دولت ورکړی چې هغه دولت شکر ادا کړي، کومو خلکو چې خدای اقتدار ورکړی هغه د اقتدار شکر ادا کړي، کومو خلکو چې خدای قوت او زور ورکړی هغه د زور شکر ادا کړي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې هسې نه، او الله ویلي چې دا کسان لږي، قلیل من عبادی الشکور، دا کسان لږي، الله دې موږ په دې لږو کسانو کې شامل کړي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.